السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ویډیو به زما لږ اوږده وي، خو په دې باندې به خره او پټواریان نه پوهېږي، په دې باندې به انسانان پوهېږي. د مخکې نه بخښنه غواړم. موږ ویډیوګانې کولې چې انډیا حمله وکړه، زموږ پاکستان آرمي څه کوي، دی جواب ولې نه ورکوي چې هغه یو میزایل راغورځوي، دی د پلس وغورځوي. عوام ولاړ ضرور عوام وایي چې تاسو تپوس وکئ. انډیا والے په جوماتونو باندې حملې کوي، زموږ ماشومانو د مدرسې طالبان شهیدان کوي، تاسو یې تپوس وکئ. په دې تپوس باندې موږ غدار یو، موږ ولې تپوس وکړو. یا مثال تا چاله موټرسایکل ورکوي یا ګاډي ورکوي چې ورشه په دې کې پېټرول واچوه، زه ستا نوکر دی، تا ورته ووایي چې په دې موټرسایکل کې یا ګاډي کې پېټرول واچوه، هغه لاړ ډیزل یې پکې واچوه، نو ته به ورسره څه کوې؟ منګه وروره نه د ملک خلاف یو، نه د آرمي خلاف یو، منګه د 2 نمبر خلکو خلاف یو. کم چې زمونږ ملک ته نقصان ورکوي، کم چې زمونږ عوامو ته نقصان ورکوي، نو په دې کې زمونږ ډېر داسې پښتانه ماشاءالله چې هغوی د آرمي پاک کې ریلی ویستي، نو موږ وایو چې بالکل وباسئ، تاسو جشن مناو کوئ، زمونږ آرمي چې دی نو خدای پاک وله بری ورکو. خو کم از کم د دغې نه یو ورځ مخکې دې شیخ نه، دا شیخ چې دی ریلی کې دی او دی چغې وباسي، نو زمونږ د ورور ته تپوس وکړو، وایي پلانکي ځای کې چې دماکه شوې ده، وایي ماشومان پکې مړه دي که نه شهیدان شوي دي، دته پته هم نه دي، زم طلاق ته پته نه چې دا څه چل شوی دی. بله خبر دا ده چې زمونږ په پښتنو کې زیات تر چمچې دي، چمچې چې څه ته وایي که نه، چمچې اخري ځای چې دا ډیران دی. بل د نواز شریف پارټۍ والا خلک راپاسي او موږ ته وایي چې تاسو غدار یې، چې دا جنګ ونښتو، دا جنګ وشو، شهادت یې پکې وشوې. یو د نواز شریف پارټۍ والا کس ته ماته وښیي چې هغه د انډیا خلاف بیان ورکړی دی، دی خو د انډیا والا دغه تلي نواز شریف پارټۍ والا. اوس که مثال یو پښتون نېشنلی یو، نو زه به وایم چې یاره زما سر تاج دی، الان کې داسې خلک نه دی. کم از کم د باچا خان بابا نوم ولي، د باچا خان بابا وایي نظریه ده، الان کې شته نه د باچا خان بابا نظریه، خو دی وایي چې د باچا خان بابا نظریه ده. نو زه به ووایم چې دی باچا خان خو چې یو سړی نواز شریف پسې روان چې ټول عمر پښتونخوا باندې د دهشتګردۍ بدنامه لګولې ده، ټول عمر یې پښتونخوا ته سپک کتلي دي، ککات راغلی دی، په پښتونخوا باډر یې بند کړی دی، غنم یې نه دي راکړي، داسې ډېرې خبرې دي. نو دا ویډیو مې اوږدېږي، خو اوس لکه مثال دی وایي چې پاکستاني ایرپوسټ بالکل موږ ورته ماشاءالله وایو، موږ ورته دعا کوو چې پاکستان ایرپوسټ چې دی نو ډېر په بهادرۍ سره وجنګېدو. خو لکه دا ګوره د پاکستان د ایرپوسټ چې دی دا په پاکستان آرمي کې داسې دی لکه په جماعت اسلامي کې چې سینیټر مشتاق احمد دی. وروره موږ د ښه سړي موږ تعریف کوو، هغه که آرمي کې یو موږ به تعریف کوو چې ښه، هغه که یو نیشنل پارټۍ کې، که مسلم لیگ کې، که پیپل پارټۍ کې، که جماعت اسلامي کې یو چې ښه سړی ښه انسان د ملک لپاره سوچ کوي، زموږ د ایمان دی چې موږ هغه له صفت وکړو، موږ د هغه نه خوشحاله شو، موږ ورته دواګانې وکړو. خو دا کم خره چې راپاسي او خاص کر د پښتونخوا ده، او وایي چې پی ټي آی والا خو د ملک خلاف دي، د مینه پی ټي آی والا ملک سره کوي چې لیډر یې په ملک باندې مین دی، د پی ټي آی چې کوم کارکنان دی په ملک باندې مین دي. خو دا تپوس کول ګناه دی چې ولې تاسو په انډیا حمله نه کوئ، انډیا حمله وکړه تاسو ولې جواب نه ورکوئ. دا چې دا زور دی خلکو نه کولی، عوامو زور نه کولی، شی نو انډیا سره د جنګ موږ نو. وروره موږ په یو شي باندې پوهېږو چې خون کا بدلا خون، دان کې بدلې دان. بس که په دې تاسو موږ غداري وطن کوئ، که تاسو هر څه کوئ، موږ په تاسو مثال د سپورې تاسو غاپئ. او زه خو لعنت په هغه پښتنو وامه چې کوم د خپلې پښتونخوا نه دی خبرو، چې دماکي پکې کېږي، ډرونونه پکې کېږي، او هغوی وایي چې یاره زنده باد. اخ تو لعنت شه په تاسو.